نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا رب العالمين دا مبارک میاش ختمېدو ده چې د هغې نن آخري ورځ ده، د جمعې مبارکه ورځ ده، د رمضان مبارک آخري ورځ ده. یا الله زمونږ دا څومره روزې چې موږ مسلمانانو نیولې دي، خدای دا روزې ټولې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خدای دې روزه کې چې څومره چا د قرآن عظیم ختمونه کړي دي او چا څومره تلاوتونه، ذکر، اذکار، عبادت، تراویح کړي دي، نوافل، تهجد کړي دي، نو خدای د ټولو مسلمانانو د عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله پاک د دې خانه کعبې د خاطره د تمام امت مسلمه یا الله دا ټول عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. تمام امت مسلمه چې خدای د ځان دپاره څومره دعاګانې غوښتې دي، خدای پاک د دې خانه کعبې د خاطرې هغه دعاګانې ټولې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله په دې حرمینو شریفینو کې چې څومره مسلمانانو د پاکستان دپاره یا د نورو اسلامي ممالکو دپاره څومره دعاګانې غوښتلې دي، خدای دا ټولې دعاګانې په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. یا الله په تمام امت مسلمه باندې رحم وکړي. یا الله په تمام امت مسلمه باندې رزق حلال بارانونه وکړي. یا الله د خانه کعبې د خاطره د دې ښکلي ځای د برکته په تمام امت مسلمه باندې رحم وکړي. او یا الله په ټول امت مسلمه باندې د رزق حلال بارانونه وکړي. یا الله تمام امت مسلمه له د حلال دولت بېسیاره ورنصیب کړي. یا الله موږ ټولو مسلمانانو کې د سخاوت مادې پیدا کړي. یا الله د بخل نه وساتي. یا الله د سخاوت مادې راکې پیدا کړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات دی چې څنګه دې بدی مبارکه میاشت کې په تمام امت مسلمه باندې دا رزق څنګه راوورو. یا الله د دې نه زیات ماوره چې کوم دی په نورو میاشتو کې او آینده په ټولو مسلمانانو باندې وورئ. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات دی. څومره مسلمانان چې دي ټولو ته هدایت د نیکیو کې. یا الله څومره مسلمانان چې وفات شوي دي، خدای د دې خانه کعبې د خاطره یا الله د ټولو مسلمانانو مغفرت او بخښنه وکړي. یا الله څومره مسلمانان چې بیمار دي، خدای په کورونو کې دي، هسپتالونو کې دي، نارینه، زنانه، واړه، غټ، خدای ټول له صحت کامله عاجله ورنصیب کړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات دی. یا الله په ټول امت مسلمه باندې رحم وکړي. یا الله د ټولو امت مسلمه حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله موږ ټول مسلمانان چاته لاس نیولې او محتاجه مه کړي.
یا الله د چا چې څومره شعري حاجتونه یا الله د دې ښکلې ځای د خاطره او د دې ښکلې کور د برکته او د دې مبارکې میاشتې د اخرې ورځې د برکته یا الله د ټولو مسلمانانو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله په تمام امت مسلمه باندې رحم وکړي. یا الله څومره مسلمانان چې دي که پیژنګلو دي که ناپیژنګلو دي یا الله څومره یاران دوستان خپلوان اقربا چا چې د دعاګانو ویلې دي یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات د ټولو مسلمانانو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله د چا چې څه قسم مشکل دی هغه مشکلات یې ختم کړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات خدای تا ته معلوم دی چې څه قسمه حاجتونه د چا وي خدای د ټولو مسلمانانو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات په مخ د ځمکه به موږ سره چا هر قسم احسانات او ښېګړې کړې وي یا الله د هغه احساناتو او ښېګړو بدلې ورته په دنیا او په آخرت دواړه ورنصیب کړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات یا الله زموږ چې څومره تعلقدار او غیر تعلقدار څومره مسلمانان ملګري دي وروڼه خویند خپلوان یاران دوستان یا الله د ټولو ارمانونو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله ته په خپل فضل او کرم وکړي. یا الله د دې مبارکې میاشتې دا ټولو عبادتونه سره زمونږ قبول او منظور کړي. او یا الله دا زمونږ د ټولو دپاره د آخرت د نجات ذریعه وګرځئ. یا الله د پکړ ذریعه مه ګرځئ. یا الله د نجات ذریعه وګرځئ. یا الله زمونږ د ټولو مسلمانانو په دې مبارکه میاشت او په د آخرې ورځ باندې یا الله زمونږ د ټولو مغفرت او بخښنه وکړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات خدای زمونږ د ټولو مغفرت او بخښنه وکړي. یا الله موږ ټولو ته جنت الفردوس را نصیب کړي. یا الله په جنت کې راته اعلی مقامات را نصیب کړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات یا الله زمونږ د ټول امت مسلمه ناراضي شي. یا الله ته زمونږ د ټولو مسلمانانو ناراضي شي. یا الله د رحمت بارانونه په موږ باندې وورئ. یا الله ته زمونږ د ټول ناراضي شي. یا الله زمونږ په حال باندې رحم وکړي. یا الله موږ ته د دعا عهدونو چل نه راځي او آقا نامدار محمد رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې زمونږ د خیر او د برکت دپاره کومې دعاګانې غوښتې دي یا الله په هغې کې پوره حصه وکړي. د کوم شر او فساد نه چې منع غوښتې ده یا الله د هغې ټول نه موږ ټول مسلمانان وساتئ. یا الله زمونږ سره چې دا څومره ملګري په دې چینل کې ملګري دي او یا الله زمونږ دا چینل کې موږ سره دي او زمونږ دا څومره دینی مسایل اوري او د دې نه استفاده کوي او نورو مسلمانانو ته هم رسي. یا الله په دغه ټولو ملګرو باندې خصوص بالخصوص رحم وکړي. او یا الله د دې ښکلې ځای د خاطره او د ریحانه کعبې د خاطره خدای د هغې ټول ارمانونو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله څنګه چې د دیني مسلو سره او د دیني وظایفو سره شوق او محبت ساتي یا الله دغسې چې کوم دی خدای نور مور سره د مینه محبت سیوا کړي. او یا الله د دې د برکته ورته په خپل کور کې خپل بچي قرآن حافظان او عالمان جوړ کړي. یا الله چې څه قسمه مرادونه دي یا الله د دې ښکلې ځای د خاطرې هغه مرادونه د خپله دره پوره کړي. یا الله ته په خپل فضل او کرم وکړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات خدای موږ سره چې دا څومره ملګري په دې چینل کې ملګري دي خدای د ټولو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله ته په خپل فضل او کرم وکړي. یا الله ته په خپل فضل او کرم وکړي. یا الله ته ډېر لوی کریم او رحیم ذات د دغه ملګرو ټول حاجتونه خدای د خپله دره پوره کړي. یا الله څومره ملګري چې ستا د دین د اشاعت د خپرولو کوشش کوي نو یا الله په ټولو باندې رحم وکړي او د ټولو حاجتونه د خپله دره پوره کړي. یا الله د حلال او دولت ورته ښه بېسیاره ورنصیب کړي. د رزق حلال بارانونه فیصله زمونږ د کورونو وورئ. یا الله ته ټول مشکلات ختم کړي. حاجتونه د خپله دره سره زمونږ پوره کړي. او یا الله د دې خانقاهې زیارت یا الله زمونږ بار نصیب کړي. څومره ملګري چې موږ سره په دې چینل کې ملګري دي
او د ټولو د حرمینو شریفینو دا زیارت سره زمونږ بار بار نصیب کړي. را روان کالم خدای حج د بیت الله شریف زیارت سره د دې ټولو مرګورو بار بار نصیب کړي. د تمام امت مسلمه خدای د مرګ نه مخکې د خانه کعبې زیارت نصیب کړي. او یا الله په خیر عافیت موږ بار بار د دې خانه کعبې ته راولي. په دې کې چې څومره عبادتونه کوو خدای دا عبادتونه ټول په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. په دې مبارکه میاشت کې چې دا څومره دنیا راغلې ده خدای د دې ټولو عبادتونه په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. خدای زموږ ټولو نه راضي شي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.